أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. سورہ یہود 93 نمبر آیت. پدې 93 نمبر آیت کې دا شعیب علیہ السلام د واقعي اخیرنۍ خلاصه ذکر کړي. نو شعیب علیہ السلام خپل قوم ته ویل چې ویا قوم ازما قوم اعملوا على مكانتكم، تاسو عمل کوئ په خپل حالت باندې څنګه چې خوخه ته قصې کوئ. دا اصل کې اعلان د براءت او د بایکاټ. شکر تاسو زما خبره نه اورئ او تاسو باندې واز نصیحت کار نه کوي، نو په دې صورت کې تاسو کې د بس نور کار نه لرم، تاسو په خپل طریقه باندې لګیا شي، زه په خپل طریقه باندې کار کوم. ان عامل زحم عمل کوونکې په خپل طریقه باندې. سوف تعلمون زرد تاسو به خبر شي من یاتیه عذاب یخزیه، په هغه چا باندې جراشي هغه د عذاب دسی عذاب یخزیه چې دی به و شرمي. یعنی کله چې نصیحتونو نه شعیب علیہ السلام ما یې شو نو دي ته وي بخپل طریقه باندې تاسو کار کوي او زه بخپل طریقه باندې کار کوم. ان قریب تاسو بخپل سرګ باندې وی نه چې دین دشمنان سوق دي عذاب بچا باندې راځي دروځه سوق. ومن هو کاذب، او هغه سوچ هغه دروځه نه تاسو معلوم کیوس. وارتقبوا، انتظار کوي. ان معکم رقیب، زه هم تاسو سره انتظار کوونکو نه يم، زه انتظار کوم چې بس عذاب بچا راځي. ولما جاء حركة الجراغ أمرنا، حكم د عذاب زمن نجينا شعيبا، من خلاص کو شعیب علیہ السلام والذین وها کسان آمنوا چې مان راوړه ما هو سره برحمت منا، پر رحمت سره طرف خپلنا. د دې مطلب دا حاصل ادا شو واقعي چې کم کسان په حق باندې او نجات د حبیب قسمت کې شو او الله تعالی خلاص کړ، او کم کسان چې په باطل د دین دشمنانو اگر کډر تقاطر لقوم ولنو الله تعالی دوی هلاک. واخذت الذين اولوا وحق كسان لرز ولمو ظالمان الصيحه چغي. پدې باندې یو تیز هیبت چغواله شو چې دا چغه دی باندې جبرائیل السلام وحلی. مفسرین لیکل چې د چغي आवाज او هیبت دومره زیات چې ټول دنیا تندرونه بجلیان رايوځي کی او هغه نه کم کړس جوړیږي، دا غیر هم د आवाज زیات هیبت او خطرناک، بلکې د انساني حواس د برداشت کولو بیخي نه. نو ذکر په دې باندې چغه وخره شو، د دوی غوګونو پردي وشته دي، دغه نه روان شو، زرونه یې وچاودل. او په دې صورتونو کې په اسبحوا بدارهم جاثمین، دې پرېواته بکورونو خپلو کې جاثمین نسکور سره هغه ټیم پرېوځي چې کله بیخي بد حواس او دې په ځل باندې درد دی، بخېټه باندې درد دی، دماغي حواس خراب شي، د ټیم کې د نسکور راوړي، نسکور راغورځیدل د رزل علامه حمی، یعنی ذلیل ښکارېدل.